وچې میوې نه کورنۍ ټوټکه درته ښیم هغه ورونه چې د ضعیفي احساس کوي څوک بې اولادي لري دې نه علاوه هغه کسان چې ضعیف العمر وي او کمزورتیا احساس کوي یا هغه کسان چې په جسم کې خشکي لري یا د اعصابو خشکي وجه نه زر په غوسه کیږي که د الله رضا نن بادام کاجو چارمغز او پستې او کوپرې نه داسې ریمیډي هوم درته ښیم چې په خپل کور کې جوړه کوي دعا به راته کوئ اولین هغه کسان چې بې اولادي لري او پریشان هر رقم دوایانې استعمالوي نو دا تاسو کو سره استعمال که تاسو سپرم به انشاءالله داسې زر ګروت کوي چې تاسو به سوچ و فکر هم نه او بل هغه کسان چې بې اولادي لري پریشان او بل هغه کسان چې څوک ځوانان وي غوسه کیږي زر او خشکي حد درجه جسم کې خشکي یا مونځ او دس کوي جوړونه یې ټکاری کوي عموما داسې کسان چې جوړونه یې ټکاری اوازونه کوي خشک میوې نه ورته علاج ښیم چې دعا به راته کوي بل هغه خویندې چې تخمه یې کوي کېږي نه بې اولادي لري او پریشان نو دې نه تاسو شیدو کې سره کم استعمال کوئ داسې ورته ښیمه ټوټکه که د الله رضا او دعا به راته کوي هغه کسان چې ضعیف وي مثال په کور کې مور پلار وي د هغه لپاره یو ګلاس دا تاسو شیدو په شان جوړ که دعا به راته کوي دا دومره اسانه او کارګره نسخه ده که د الله رضا یعنی که دا اول کې تاسو په دې کې اخلئ هغه کسان چې بې اولادي لري دې کې بادام واخلئ تقریبا 10 دانې دا د یو ټیم خوراک درته ښیمه هر څومره ضعیفي یا تاسو په راتلونکي ورځو کې ودونه استعمال کې دعا به کوئ 10 دانې بادام 10 دانې کاجو او 15 چارمغزه او 10 دانې د پستې مغز دا پستې مغز به راواخلئ او دومره یعنې کې دې نیمایي کوپره تقریبا 10 ګرامه به کوپره واخلئ په دې کې سیده لکه دا مثال زیاته ده زیرته اوس ماته کوم طریقه درته ښیمه ان دومره کوپره دا به راواخلئ دا به معمولي وټه کوئ صحیح نرمه بسي بالکل بیا به 2 ګیلاس شیدو کې دا واچوئ معمولي ګرمې شیدې به دا پکې واچوئ او لږ خواږه شات یا بوره پکې مکس کړئ سهار په نهاره باندې دا تاسو وچې کړئ او په چمچه باندې وخورئ هغه کسان چې ناامیده سوي سپرم بالکل زیرو وي بعض اوقات ایزوسپرمیا هغه ایزوسپرمیا چې تاسو په مثال په مثانه کې میکروب نه بلوکیج نه او تاسو مثال د خشکي وجه نه د اعصابو خشکي وجه نه یا د رګو د خشکي وجه نه سپرم کم وي د هغه تم کار کوي راتلونکي ورځو کې تاسو ودونه هغه تم دا کار کوي چا جوړونه ټکاری کوي چې کوم هلکانې راتلونکي ورځو کې ودونه یې هغه هم دا خوړلی شي او بلکې تاسو په کور کې ضعیف العمر مور پلار یې غواړئ دا ورته جوړه کوي ورې کوي ټول عمر برته دعا کوي که د الله رضا داسې کمبینیشن ده چې انشاءالله ما دا بېزراو کسان دا ښودلی چې دعا راته کوي او عموما هغه کسان دا پوډر کې بعض اوقات د بې اولادي په شکل کې تاسو 2 کاچوغې سهار او ماښام یو ګیلاس شیدو سره خوړلی هم یو په شیدو کې جوش کوي او بیا یې وخورئ دا څومره مقدار ما درته وخوړی یو ټیم که د الله رضا و څومره مشکلات ما ورته بیان کړي دي ټول نه به تاسو ته الله پکې صحت او شفا درکوي دا نیچرل او بل هغه کسان چې باډي بلډینګ کوي یا جیم کوي غواړي پروټین ضرورت جسم یا د جسم د ګروت لپاره یا د مسل د ګروت لپاره د نشونما لپاره دا داسې سپلیمنټ ده چې قیمته نه قیمته سپلیمنټ په بازار کې په مارکیټو کې ملاویږي هغه نه یو په 10 چنده دا ښه کار کوي که د الله رضا ما هر هغه ټوټکه نسخه داسې چې بې ضرره بیا درته وایم کومې خویندې چې هرمونز تخمه کموي هغه کسان یعنې کې دا ما ته 10 بادامه 10 کاجو 15 چارمغزه 10 دانې پستې مغز او دومره کوپره دا به وټکئ شیدو کې جوش کړي دا سهار په نهاره دا خورئ که خویندې مثال نارینه وي د سپرم لپاره دا کار کوي او بل هغه کسان چې ضعیفي احساس کوي بالکل الکو خولې وچیږي زر ورته غوسه ورځي هغه کسان دا استعمال کوي نو دعا به راته کوي که د الله رضا وه ښه وخت ولرئ دوستانو لوی راته سپارم السلام علیکم